په مدرسه ضیاء القرآن په لوړی امبیله کې یو سل اتیا ماشومان او ماشومانې د دیني علومو تنده سړوي. د مدرسې محتمم مولانا لیاقت سید وایي چې موږ دا مدرسه په کال 2009 کې په جماعت کې شروع کړو او د کال 2020 پورې موږ معاشرې له حافظان، کاریان او عالمان ورکړي. هغې وایي چې په کال 2015 کې موږ د مدرسې د بلډینګ بنیاد کېښودو او شکر دې د شتمنو خلکو او مسافرو په تعاون بلډینګ دې حد پورې جوړ شو. مولانا لیاقت سید وایي چې په اتو کمرو مشتمله دې مدرسه کې موږ د کال 2020 نه د درس او تدریس سټارټ اغستې، خو د څلورو کمرو دروازې، کړکۍ او روشندانونه نشته چې له وجې په ګرمۍ او سړځۍ کې ماشومانو ته تکلیف وي. هغې وایي چې موږ سره په مدرسه کې ګڼ شمېر جنکۍ هم سبق وایي، خو ولې چې لوی شي نو بیا مدرسې ته نه راځي او سبق ته نیمګړی پاتې شي. مولانا لیاقت سید وایي چې موږ له چا بناتو مدرسې دپاره یو کنال ځمکه راکړې او موږ غواړو چې پرې د بناتو دپاره مدرسه جوړه کړو. هغې د معاشرې شتمنو خلکو او مسافرو ته د مالي امداد اپیل کوي او وایي چې که دا خلک موږ سره مالي امداد وکړي نو د دې مدرسې نش نیمګړی به هم پوره شي او د بناتو د مدرسې بلډینګ به هم الله پوره کړي. مدرسه ضیاء القرآن امبیلا د دې ابتداء شروع مونږه د جماعت نه کړې وې، د مسجد نه کړې وه او هغه مسجد هم تقریبا داسې لکشاړ غوندې کې و، دومره جوړ هم نه و. په هغې کې تقریبا مونږ سره 180 پورې تعداد و. د 2007 نه والې تر 2019 پورې مونږه دا درس او تدریس دا په جماعت کې جاري ساتلی دی او الحمدلله زمونږ نه چې کوم شاګردان فارغ شوي دي په هغې کې د خدای نه په دې باندې لاک لاک شکر دی چې هغې کې عالمان شته، په هغې کې حافظ قرآن شته، په هغې کې ناظرې والا شته او هغې ډېر څه په دې مدرسه کې زده کړي دي، وړاندې باندې تللي دي. بیا الحمدلله جهد مسلسل او جاري کوششونو نو خدای پاک دلته کې د مدرسې یو وجود قایم کو چې هغه د مدرسه ضیاء القرآن په شکل کې تاسو معلومه راهي نه چې په دې کې تقریبا د 2015 نه موږ د بلډینګ شروع کو او په 2020 کې د بلډینګ الله پاک کمپلیټ کو، هغه مکمل شو او په 2020 کې موږ په دې کې د درس او تدریس ابتدا وکړله او الحمدلله تعداد تقریبا 160 را رسېدلی دی چې په دې کې ناظره ده، په دې کې حفظ والدي، په دې کې قرات دی او الحمدلله کتابونو پروګرام په کې اوس موږ شروع کړی دی. مولوي صاحب سره خبره روانه ده، د هغې دپاره د علماو سره خبره شوې ده، خو زمونږ عمران صاحب د ټولو نه غټه کوشش دا دی چې دا مدرسه دې له چا ځای ورکو، دې له چا ځمکه ورکړله او بیا په چندو باندې دومره حد ته راورسېده نو الله پاک د خلکو لا چې چا په دې کې محنت کړی دی، کو هغه جاني دی کو مالي دی، الله تعالی دې ولې دغه اجر عظیم ورکړي، بدله دې ولې الله پاک ورکړي. خو اوس په دې کې لږ ډېر کمی دی. زموږ سره دروازې تقریبا دا 8 کمرې دي، د 4 کمرو دروازې په دې کې نشته نو په ګرمۍ کې په سړځۍ کې د ماشومانو ته پوره تکلیف راځي دروازو ته لاسه چې باران وریږي ساړی نو دننه ماشومانو ته تکلیف وي. صرف دا 3 کمرې دي، یو دفتر دی، 2 کمرې د درس او تدریس دی نو په دې کې جاري نور ماشومانو ته تکلیف وي نو اکثر موږ په باران کې چوټیم کو ترې سړځۍ د وجه نه نو موږ د ټولو عوامو نه زموږ د پښتنو وروڼو نه چې په دین باندې ډېر مین دي، د دین سره ډېر مینه محبت دی، د هغې د موږ دا اپیل کوو، دا درخواست کوو چې هغې خپل مالی او جانی صدقات او خیرات هغه په دې مدرسه کې صرف کړي چې د دې ماشومانو د مستقبل دپاره موږ په دې کې په شریکه باندې دا کار کړم دی. کوم انشاءالله چې د دروازو دا خبره به کې حل شي او تقریبا 4 لک روپۍ دا قرض خزانه ده، دا به موږ باندې د مدرسې قرض دی نو انشاءالله هغه به مو ملګري پکې رابطو کې دي او انشاءالله مزید هم د خلکو نه اپیل کوو او د خلکو نه دا توقع ساتو چې انشاءالله دا به زموږ ستاسو لپاره د خیر ذریعه موږ به نه یو او الله پاک به دې اجر او ثواب زموږ روحونو ته، زموږ مور پلار ته، زموږ مړو ته الله پاک ورکوي. او بل د دې سره زموږ غټه مسله عمران صاحب دا ده چې زموږ سره کومې ماشومان جنکۍ دي هغې اوس موږ سره حفظ کوي او حفظ څوک په 15مه سپاره کې دي، څوک په 16مه سپاره کې دي نو هغې به زموږ نه فارغېږي چې هغې د دې ځای نه وځي نو بیا ووتې دلته نږدې سره مدرسه نشته د مستوراتو، د بناتو مدرسه زموږ سره په نږدې چاپېرچل ځای کې نشته، کوګا د تل دغه فاصله هم زموږ نه ډېره ده نو موږ له یو کنال ځای چې د بناتو مدرسې لپاره راکړی دی نو په هغې زموږ کوشش شروع دی انشاءالله چې زموږ مخیر حضراتو زموږ سره د دې شیشې په وساتت او ستاسو د شیشې په وساتت هغې ته دا اپیل کوو چې
چې موږ سره د مستورات او د بناتو پر مدرسه کې پوره مرسته وکړي زموږ د څومره محله چې راګر ځای په رکولا تانګې بنجو تانګې دا زموږ سره منسلک دي د مدرسې سره نو کو د دې سره زموږ لږ ډېر تعاون د خلکو وشي نو ان شاء الله زموږ یو کانال شوی دا خو دغه سره زموږ مالی تعاون نور شي ان شاء الله د مدرسې یو کانال د سره برخ ځای دی د بناتو لپاره به ان شاء الله الله دې وجود ورکړي او مزید په دې کې چې کوم دروازو کار دی او دا قرض خساره بنګ باندې 9 لک روپۍ دا ان شاء الله زما مزید د ټول مسلمانانو پښتنو رونو او د ټول مسلمانانو اپیل له هغه په مسافرو دي ملیشیا کې دوبۍ کې سعودي عرب کې په څومره ځایونو کې الله پاک دغه په زندګو کې برکت کړي او دا هغه برکات چې نن د مشمان د اصول د لاندې ناشي او ان شاء الله زما راغې نو مزید دا اپیل له توقع ده چې دا مدرسه په خړان دی باندې تاسو په تعاون سره او تاسو په جاني او مالی امداد سره ان شاء الله رشید 2019 پورې چې دینو دا لکه په جمعات کې چلی دا او د جمعات نه چې دینو بیا الحمدلله محتمم صاحب له خدای پاک دوره دغه ورکو چې هغه خپل ځای ورکو بیا د مدرسه په چاندو باندې چې دینو جوړه شو او په هغه کې چې دینو بیا د دوره کوشش وکړو چې دغه د لپاره چې دینو استادان چې دینو هغه ونیول شو هغه استادانو چې دینو الحمدلله د دینه چې دینو لکه تقریبا د 100 د پاسه چې دینو ماشومان چې دینو په دې کې څوک په نادره باندې څوک په حفظ باندې څوک په دا باندې داسې چې لکه په هغه کې عالمان هم شته دي په دې کې چې دینو لکه حافظان هم شوي دي په دې کې د ترجمه او د لکه دغه باندې چې دینو ماشومان فارغ شوي دي اوس هم الحمدلله زمونږ دا کوشش دی او دغه چې دینو لکه په دې کې چې دینو موږ دا کوشش کوو چې لکه دا یو استاد موږ سره اوس هم دی دو استادان لخره الحمدلله شته د دریم موږ کوشش کوو چې دا اوشي په دې باندې چې دینو خو دې کې اصل مقصد زمونږ دلته کې دا دی چې موږ وایو چې د مدرسې زمونږ سره دوره څوک چې دینو لکه ستاون موږ سره وکړي ځکه چې زمونږ دا ځای چې دینو د پلواړي باندې یادېږي چې دا ډېر کمزوري دي نو دې کې ډېر خپل دغه وکړو چې هر چا چې دینو پکې خپل محنت وکړو د لاس خپل خدمت پکې وکړو د پیسو خدمت پکې وکړو خو اوس داسې ده چې موږ ته پکار دا ده چې لکه اوس موږ سره چې دینو لږ ډېر تعاون وشي چې په دې مدرسه کې دا دروازې دي دا دروازې دا پکې تیار شي دا پکې جوړ شي دا ماشومان چې دینو لکه په دې یخ فرش باندې چې دینو کته ناست دي بیا چې دینو دغه کوم دی خو وګورو دغه لکه دروازې پکې نشته کړکۍ نشته پاسه چې دینو په دې باندې چار دیوالي نشته چې موږ د ماشومان بره وخی جو چې نور ته په دې دا باندې ناسي نو دغه چې دینو لکه زمونږ استادو چې دینو موږ وایو چې دا په شریکه باندې چې دینو د مدرسه زمونږ او چلیږي زمونږ سره چې دینو سره تعاون وشي دغه چې زمونږ محتمم صاحب چې دینو غټه گزاره وکړه غټ ناکام وکړو وګرځیدو یو پس خپل ملګرو پسې چې د ملګرو نه چې دینو د ټولو نه چې دینو لکه هغه سنه چې دینو هغه سره امداد وشو او دوره شو چې د مدرسه په راټینګ شو بل محتمم صاحب د مدرسې د بناتو خبره وکړه نو په هغه کې مونږ وایو چې را لکه د مدرسې چې دینو د زمونږ سره د ماشومان چې کم په حفظ باندې دی به حفظ وکړي دی به د ناظرې چې دینو دا به ختم کې لوی دي نو دی به کورونو ته لړشي په کورونو کې څه کېږي مونږ وایو چې د دې لپاره د بناتو د مدرسې سنه افتتاح وشي او د دې لپاره چې دینو مونږ استاد ونیسو بیا د هغې لپاره چې دینو لکه د باجیانو ضرورت دی هغه باجي چې دینو الحمدلله زمونږ سره موجود هم شته او مونږ به چې دینو دا کوشش کوو چې دغه مدرسې ته چې دینو لکه دا افتتاح وشي او دا شروع وشي دې کې چې دینو مونږ سره لږ ډېر تعاون وشي چې دا چا ځای ورکړی چې دا مونږ لږ ډېر آباد کړو چې په دې کې دغه د ماشومانو د کمې جینکۍ چې دي دا سبقونه چې دینو دا شروع کړي په دې کې چې دینو دا استاد محترم مونږ ته وختي دا خبره وکړه اسامه صاحب چې یاره زه پکې لکه دلته کې چې دین د کتابونو نغه هم لګوم خو دا وره ده چې صرف مونږ ته څه نه څه زمونږ د مدرسه چې دینو دا روانه شي چې مونږ دا ماشومان حفظ ځان له استاد مقرر شي او دې خوا چې دینو لکه د علم دپاره چې دینو زه به په خپله کوشش کوم چې زه د علم دپاره چې دینو خپل ځان له ترتیب جوړ کړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم.